او آخر کې ګوره زه د دې حالاتو متعلق یو څو خبرې کوم. مرګ هیڅ پته نه لګي، د ټارګټ هیڅ پته نه لګي. موږ ته په واټساپ باندې دمکې میلاو دي، موږ هغه دمکې سکرین کړي دي او د هغې مو سکین کړي مو دي او د هغې مو کاپي سره د درخواست د ورمړو تاڼې ته لېږلې ده، هغه مخکې لېږلې ده. سی ټي ډي تاڼې ته مو لېږلې ده، کېدای شي هغوی مخکې لېږلي یا کېدای شي نه یې لېږلي، ځکه چې زموږ څه حیثیت دی؟ حیثیت نشته. حیثیت خو هله دی چې زه خپل درخواست سره 2 لکه روپۍ ورکړم، بیا به زما درخواست به بیا په هوا شي او ما ته همداسې هم دمکې میلاو دي او ما ته سرکار هم راکړي دي دمکیانې چې ګوره تا ته خطره ده. مایي ما ته لیګل لیټر راوړی دی چې تا پسې خلک لګیا دي او سخته سنګینه خطره دی ده، که 10 ټوپک وي 20 ګرځوه او که 20 وي 40 ګرځوه. یو طرف ته ما ته سرکار د دمکو اطلاع راکوي، یو طرف ته ما ته دشمن دمکې راکوي، بل طرف ته ما ته سازشونه بې نقاب کېږي، خلک یې بې نقاب کوي. دا سازش روان دی، دا سازش روان دی. بل طرف